ګرانو کتونکو علب خان شیرپو د بېباک رای سره ستاسو په خدمت کې د دغه بازار نه حاضر دی. د دلته به ضعیف خلکو سره خبرې اترې کوو چې هغوی د خپل پاک فوج سره څونه مینه ساتي او بیا دغه انډیا اسرائیل چې دې وخت کې په پټه کوم ګزار کوي او یا دلته کې کوم انتشاري ټوله ده هغې ملګرتیا کوي. په دې اغله باندې دا خلک څه وایي نو تاسو زموږ سره په دغه ریپورټ کې اوسئ. یاده موږ مخکې یو شکست ورکړو او دوباره مو بیا هم شکست ورکړو او انشاءالله بیا به مو شکست ورکړو. او انډیا خو د پاکستان د په کږو سترګو ګوري څنګه چې په کوم وخت پورې راغلی و که نه په دغه وخت واپس نه ځي انشاءالله. او هسې منیر ته انشاءالله چې زمونږ د قوم دا پیغام دی چې مونږ ټول تا سره ولاړ یو. دا اوسنۍ خبره نه ده. که ته تاریخ وګورې که نه نو داسې ډېر ځل دي بس صرف دا برکې والي دي او دغه والي دي او په دې برکې باندې دي ته ډېر موتور جواب چې دی نه هغه میلاو شوی دی. زه به دې ته ووایم چې بس د تېر حالاتو نه تاسو یو سبق واخلې داسې مه کوئ. دا تېر ریسنټلی چې کومه واقعه وشوله او تاسو دا ویل چې موږ به هلته داسې وکړو دلته به داسې وکړو او بیا چې جړا شروع کړو فریاد هم شروع کړو کوم موتور جواب چې دی زمونږ فورسز درکړلو که نه نو هغه یو یادګار دی او دنیا ومنلو. او دغه د پاکستان کوم آلات چې دي د هغې ایرکرافټ دي که د هغې توپخانې دي که د هغې میزایل دي نو دنیا په عالمي مارکیټ کې د هغې یو معیار پیدا شولو. او ستاسو هغه رافیل او دغه چیزونه چې تاسو په برید تاول که نه هغه په سکندونو کې د هغه خاورو ډېر ترېنه جوړ شو. پاکستان چې دی نو هغه انډیا له داسې جواب ورکړی دی چې هغه اوس چې کوم خبرې کوي لګیا دی نو دې ته په اردو کې پړکې ویلی شي دې ته هغه ډوزې ویلی شي ورته ځکه چې په میدان باندې د انډیا پته ولګېده او د الحمدلله د پاکستان د فوج هم پته ولګېده. اوس چې کوم هغه اقدامات کوي لګیا دی یا کوم خبرې کوي لګیا دی نو دا غیر قانوني دي غیر اخلاقي دي او دا د یو ډرپوک انسان د هغه دھمکیانو مترادف دي. نو زما په خیال چې پاکستان ډېر ښه هر فورم باندې سفارتي سطح باندې او چې کوم میداني خبره ده په هغې باندې فوجي سطح باندې په هر سطح باندې الحمدلله پاکستان دې وخت په ډېر ښه پوزیشن باندې دی د انډیا خلاف. دا یو غټه دمکي چې هغوی د سند تاس معاهدې ورکوي او پاکستان ورته ډېر کلیر کټ ویل دي په دې باندې موږ جنګ کوو ځکه چې دا زموږ د بقا مسله ده. د انډیا هم په دې هغه ته پته لګي او بیا پاکستان سره د جنګ هم هغه ته پته لګي چې که فرض کړه پاکستان سره جنګ وکړو د ده به څه صورت حال وي. نو که دا څه خبرې کوي لګیا دی نو د دې پاکستان ګورنمنټ پاکستاني ادارې ډېر ښه انداز کې جواب ورکوي لګیا دي په هر سطح باندې. موږ عوام د دې نه مطمئن یو چې انشاءالله زموږ فوج زموږ ادارې به د دې مخنیوي ښه طریقې سره کولی شي. موږ د انډیا د دھمکیانو نه او د ډوزو نه یېرېږو. زه خپل پاک فوج ته خراج تحسین پیش کوم او دا وایم چې د فیلډ مارشل عاصم منیر صاحب او زمونږ د پاک فوج پاک فضاییه او دغه شانتې بحریه او ورسره زمونږ د حکومتي چارواکو په مرسته چې کوم کردار هغې ادا کړه او په 4 غنټې کې د انډیا غوندې قوت چې دی هغه زیر کړه او د هغې ټول غرور چې دی هغې په خاوره کې میلو کړه. نو موږ په خپل فوج باندې د هغې په کردار باندې فخر کوو او انډیا ته دا وایو چې آینده داسې تصور هم ونه کړي سوچ هم ونه کړي داسې غلطۍ لپاره داسې هیڅ قدم اوچت نه کړي چې هغې په علاقه کې دغه پیلاو شي بیا د جنګ او فساد فضا جوړه شي. نو موږ مطلب خپل فوج ته خراج تحسین پیش کوو او خپل ټول قوم سیسه پلای دیوار په شانتې خپل فوج سره شاته ولاړ یو.